اس ایچ او صاحب دغه تفصیلات را سره شریک کا فایرینګ ولی شوی دی د مړو تنانو تعلق د کم ځای سره دی او د ملزمانو گرفتاری حواله سره څه اطلاعات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نسوات کتونکو د وخت سره یو افسوسناک خبر شریکو. تعلق تحصیل مټي علاقې سمبټ نلو خوځخیل روډ سره دی چې دغلته په موټر کار باندې فایرینګ شوی دی. د فایرینګ په نتیجه کې ترا او رارا مړه او ملزمان د مخینه فرار شوي دي. د دې ټولې واقعې د تفصیلاتو لپاره موږ رابطه کړې ده د مټي پولیس سټیشن اس ایچ او عارف خان سره. دغه تفصیلات اخلو. اس ایچ او صاحب دغه تفصیلات را سره شریک کا فایرینګ ولی شوی دی د مړو تنانو تعلق د کم ځای سره دی او د ملزمانو گرفتاری حواله سره څه اطلاعات دي؟ سلیم اختر صاحب دا خو مونږ ته نن د سمبټ ټو خوازخیل روډ باندې یو د قتل وکړو نما شوې ده چې د دې متعلق مونږ ته اطلاع میلاو شو. مونږ فورن موقع ته لاړو او موقع کې مونږ ته معلومه شوه چې شبیر ولي سید احمد شوکت ولي عبدالغفار ساکنان بیدره چې دا د جای وقوع چې کومه ده عمر خطاب نرسری فارم نزد دې سره دوی ولاړو. یو موټر کار ویټس هلکا بلو کلر دا راغی چې د دې نمبر پلیټ نه وي او په دوی فایر وکړو. دا به طرف خوازخیله وتښتېدو. مونږ فورن لاول موټر کار متعلق به ذریعه کنټرول اطلاعګانې وکړو چې دې ته ناکهبندي وکړي او چې دا گرفتار شي او مقتولین چې کوم دي هغه مونږ هسپتال ته ریفر کړو. دې کې گوهر علي ولي شیر افضل سکنی سید افضل سکنی بیدره چې دا د شبیر روډ دی او د شوکت تر دی د پکې رپورټ کو او دوی چې یاره محسن ولي محمد طاهر خان جاوید ولي عنایت الله ساکنان بیدره د دې خلاف داویداری وکړه چې یاره د دې سره د مخکې نه زموږ د قتل مقاتلې دشمنی را روانه ده او دا کسان په موټر کار کې رااله او موږ ته زما په ورور او زما په تره باندې ډزې وکړې او د یوشت او دې نه دی وفات شو. اس ایچ او صاحب تاسو د تفصیلات راکولو ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو د عارف خان نغه ټول تفصیلات اوریدل. هغه وایي چې دغه درا او راره چې دي دغه را روانو چې په موټر کار کې په دې پسې کسان راغلل او په دې باندې فایرینګ وکړو. په دغه موقع باندې دواړه ترا او راره مړه او دغه ملزمان چې دي د موقع نه فرار شو. عارف خان نور هم زیاته کړې. هغه وایي چې د دوی سابقه دښمنی او دغه قتل کړي شوی کسانو رور چې دي هغه اف آی آر درج کړی دی. پولیسو د اف آی آر وروسته د ملزمانو تلاش شروع کړی دی. کتونکو د نن سوات تاسو درین د نور اهم او مهم خبرونو لپاره ګوري د نن سوات.